الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. دا ما تشتویلو چې دا صورت معاشرتی احکام ډیر زیات بیانوي، او بیا به وروسته د عقیدې توحید او رد د شرک کیږي. نو په معاشرت کې چې کومه ظلم کېدو نو د هغې د مخنیوي خبره په ښځو باندې کومه ظلم کېدو، په یتیمانانو باندې، په مشرانو، په والدینو باندې کومه ظلم کېدو، نو په هغې په دې صورت کې په هغې باندې ردونه کېږي او اصلاح معاشره. یوصیکم الله فی اولادکم، دی آیات کې څه بیانېږي؟ دا د مخکې چې کومه آیات تیر شوی دی، آیت نمبر 7، د هغې تفصیل دی. مخکې دا ویلی شو چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان، د ښځو دپاره مقرره حصه ده او د نارینهو دپاره هم مقرره حصه ده. نو هغه اجمالو او دا یې تفصیل دی چې هغه حصې مقررې کومې دي. په هغې په دې آیات کې د هغې تفصیل بیانېږي. دویمه خبره دا ده چې قرآن دا حصې په خپله باندې بیان کړي او وروسته یې د هغې وجه ویل ده چې تاسو نه پوهېږئ. کوم ځای کې چې سړی پوهېږي نو قرآن هلته مسله نه بیانوي. کومه خبره چې په عقل معلومیږي نو هغه مسایل ګورئ قرآن نه بیانوي. کوم ځای کې چې سړی خطا کېږي نو قرآن اکثر هلته مسایل بیانوي. نو که دا قرآن نه وی بیان کړو نو چا به یو ځل په دې وجه باندې ورکولی چې دا زما ته نه به رسئ، په دې وجه به تا چې دی نو چا له حصه ورکولی.
او بل به دې محرومولې په دې وجه باندې چې دا ما ته نقصان رسوي. نو الله وایي ته په دې نه پوهېږې چې کم سړی تا ته فایده رسوي او کم سړی تا ته نقصان رسوي. په دې باندې ته پوهېږې نه. کېدای شي په ظاهره د ته فایده رسوي او په حقیقت کې هغه تا ته نقصان رسوي. نو دا قرآن په خپله باندې بیان کړي. بیا د دې آیاتونو تفصیل دا دی چې په قرآن کې د میراث مسایل په 3 آیاتونو کې بیان شوي دي. 2 آیاتونه دا دي 11 نمبر او 12 نمبر، دا 2 غټ آیاتونه دي. او 3 آیت د دې سورة النساء آخري آیت دی. په قرآن کې د میراث چې کوم احکام بیان شوي دي هغه 3 آیاتونه دي. 2 آیاتونه دا دي 11 نمبر او 12 نمبر د سورة النساء، او آخری آیت د سورة النساء هلته به راځي چې کله سورت ختمېږي. دا موږ چې به دې کم آیات کې یو نو به دې ځان پویه که چې په دې کې کومه مسله بیانېږي. پرون ما تاسو ته وویله چې د میراث د استحقاق لپاره، یعنی میراث چې د چا حق جوړېږي د هغې لپاره 3 اسباب دي. یو تولد دی، توالد او تولد، پلار او زوی. د پلار او د زوی چې کومه رشته ده، نو دا رشته چې ده د دې په وجه باندې سړی د یو نه میراث وړی شي. د چا پلار وفات شو نو زوی ته میراث وړی شي ځکه چې پلار یې دی. د چا زوی وفات شو نو پلار یې ته میراث وړی شي ځکه چې پلار یې دی. نو ولدیت، پلاروالی او زویوالی دا سبب د استحقاق د میراث دی. او دویم سبب د استحقاق د میراث چې دی هغه زوجیت دی. یو سړی مړ شو نو ښځه ته میراث وړی شي، ښځه مړه شوه نو سړی ته میراث وړی شي. دا دویم سبب دی. او دریم سبب چې دی هغه اخوت دی، وروروالی او خوروالی. نو ورور مړ شو نو خوره ته وړی شي، او چې خور مړه شوه نو وروره ته وړی شي. نو دا 3 اسباب. دا اولنی آیت چې موږ وایو دا یوصیکم الله فی اولادکم، دا ان الله کان علیکم حکیم، ان الله کان علیما حکیما. په دې کې دا اولنی میراث ذکر دی. یو سړی د بل نه میراث وړي په وجه د پلاروالی یا په وجه د زویوالي. دا طالبانو د توالد او تولد وي. نو دا د ټولو نه مضبوطه رشته ده، ځکه دا بلا واسطه ده. او ښځه هغه د نکاح په وجه باندې رشته جوړه شوې ده، او خور چې دی نو هغه په واسطه د پلار باندې جوړه شوې ده. نو د ټولو نه مضبوطه رشته چې ده نو هغه د پلاروالی او د زوی ده. د پلار او د زوی، د پلار او د لور په منځ کې چې دا کومه تعلق دی نو دا بلا واسطه ده. نو اول په دې آیات کې د هغوی احکام بیانېږي. بیا دا خبره ځکه چې په دې کې 6 مسلې بیانېږي. 6 په دې اولني آیات کې 6 مسلې بیانېږي. اولنۍ 3 د دې سره تعلق ساتي چې مور و پلار کې یو کس مړ شي نو بچی به دې څنګه میراث وړي. 3 مسلې د دې سره تعلق ساتي. او دا 3 مسلې چې بچی کې څوک مړ شي نو مور و پلار به دې څنګه میراث وړي. نو دا 6 مسلې دي. چې پلار مړ شي نو د بچو دپاره به څه مسلې، او چې بچی مړ شي نو د مور و پلار دپاره به څه خبرې. په دې کې دا بیانېږي په دې آیات کې. دویمه خبره دا زده کول غواړي چې موانع د میراث 4 دي. یو خبره ما پرون کړو هغه بیا هسې واورئ چې میراث ګورئ دا معیار دا قرابت دی، غربت نه دی. ګورئ میراث چې چاته میلاویږي نو په دې وجه ورته نه میلاویږي چې دا غریب دی، بلکې میراث چې چاته میلاویږي په دې وجه باندې چې دا قریب رشته دار دی. او دویمه وجه په میراث کې دا ده چې دا د مال سنبالول دي په دې کې.
یو سړی د لوی مالونه دې پاتې شو، نو دا به اوس څه چل کېږي؟ دا شریعت نورو لاسونه ته نقل کوي چې دا مال د زیا نه بچ شي، د تباهۍ نه مال بچ شي. ما تاسو ته ویلو چې د شریعت 5 مقاصد دي. یو مقصد د شریعت دا دی چې د انسان د مال حفاظت وشي. د مال په حفاظت باندې شریعت ډېر احکام لګولي وري. دویم چې د سړي د جان حفاظت وشي، د سړي د عقل حفاظت وشي، او د سړي د دین حفاظت وشي، او د سړي د نسب حفاظت وشي. شریع احکام به دې 5 کې دنده دي. نو میراث چې چاته ملاویږي دا په وجه د قربت باندې ملاویږي، د غربت باندې نه ملاویږي. دویمه خبره پکې دا ده چې 4 اسباب داسې دي چې د هغې په وجه باندې چاته میراث نه ملاویږي. اولنی سبب چې دی نو هغه رق دی. رقیت ورته وایي، موږ چې ورته غلامي وایو. د غلام ته میراث نشي ملاویدی، دی چې د چا غلام دی. یو سړی مړ شو او د ده په اولاد کې څوک غلام دی، نو ده ته میراث نشي ملاویدی. ولې؟ په دې کې توریث د اجنبي دی. معنی دا ده چې دې له موږ دا میراث ورکړو، نو د غلام خو خپل اختیار نه وي، هغه به دې هغه مالک والي. چې مالک یې دې والي، نو د دې سړي مال و پردي سړي واخیستو. لہذا د غلام او د وینځې دپاره په اسلام کې میراث نشته، ځکه چې په دې کې توریث د اجنبي راځي. د دې سړي مال به وي او د دې غلام مالک له به لاړ شي، او دغه مالک او دا سړی خو په خپل منځ کې هېڅ هم نه دي. او دا طالبان وایي په دې کې توریث د اجنبي راځي، پردی سړی به د پردي مال حقدار شي. نو د رقیت په وجه باندې چاته میراث نه ملاویږي. دویم سبب چې دی نو هغه قتل دی. قتل د قتل په وجه باندې چاته میراث نه ملاویږي. دا شریعت ډېر ناشنا کار کړی دی، ناشنا خبره ده چې خلک ګورې د میراث دپاره قتل کوي. دا اوس هم شته او دا مخکې هم و، بلکې اوس ډېر دی. خلک یو سړی وژني ډېر کرته د مال لپاره، او د قتل په وجه باندې چاته ګورې میراث نه ملاویږي. هغه قتل چې په هغې کې قصاص دی او یا پکې کفاره ده، په دغې قتل کې به چاته میراث نه ملاویږي. قتل وی 5 قسمه دی. یو قتل عمد دی. قتل عمد، قتل عمد دی ته وی امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دی چې یو سړی قصد قتل وکړي په داسې شي باندې چې په هغې باندې قتل کیږي، او یا په اسلحه باندې یا قایم مقام د اسلحه باندې سړی قصدن قتل وکړي، دې ته قتل عمد وایي. مثال په طور باندې سړی اسلحه راولي او ښه اراده وکړي، یا د اسلحې قایم مقام چې کوم شی، د اسلحې قایم مقام چې دی نو هغه چاړه ده، وسپنه ده، تبرګی دی، چې خلک یې د اسلحې په متبادل کې استعمالوي. په دې باندې چې دی دا ودانس دا قصدن او ارادتن سړی قتل وکړي، دغې ته قتل عمد وایي. امام صاحب ویلي په دې کې قصاص دی. قصاص، او چې قصاص سړی معاف کړي نو بیا پکې دیت دی، او دیت هم معاف کولی شي، او کفاره په دې کې نشته. نو په دې کې چونکې قصاص شته، نو چې قصاص پکې وي نو په هغه قتل کې هم سړی د میراث نه محرومیږي. او یو قتل شبه عمد دی. قتل شبه عمد دی ته وایي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سړی دی دا ودانس دا قصدن او ارادتن په داسې شي باندې قتل وکړي چې عموما په هغې باندې قتل نه کیږي، چې نه اسلحه او نه قایم مقام د اسلحه، په دې باندې چې سړی څوک قتل کړي نو دې ته قتل شبه عمد وایي. لکه مثال په طور باندې امام صاحب وایي چې کمره
په ګټه باندې چې څوک دي دا ودانسته قصدن او ارادتن وولي نو دې د قتل شبه عمد وایي ځکه ګټه ګورې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې په قتل عمد کې نه د حساب او خلک هم ګټه د اسلحې په متبادل کې نه استعمالوي لہذا په ګټه باندې چې د غر په چا راواچي امام صاحب وایي جبل ابو قبیس په چا باندې د جبل راواچلو غر نو غر چونکې د اسلحې قایم مقام نه دی نو دا قتل شبه عمد دی په دې کې قصاص نشته ګورئ په دې کې کفاره ده او دیت مغلظه دی پکې سخت دیت دی پکې په مردان کې چې مونږ ابتدا کولو نو یو سړي فتوا راوړه مفتي صاحب مال راکړو ته حل کا پای کې جګړه کېده او په جګړه کې یو سړي په کمر باندې بل سړی ایښی و غټ کمر و داسې 3-4 کیلو کمر و مونږ ورته دغه د امام صاحب مسله بیان کړه چې د امام صاحب په نسبت باندې په دې کې قصاص نشته هغه بیا عدالت ته ویوړو هلته بیا فیصله شوه د امام صاحب په نسبت باندې په ګټه باندې څوک قتل کې نو په هغې باندې قصاص نشته دیت او کفاره ده پکې نو داسې قتل چې څوک وکړي هغه هم د میراث نه محرومه کېږي لیکن صاحبین وای صاحبین چې قتل عمد دي ته وایي چې سړی به داسې شي باندې څوک قتل کړي چې عام طور په هغې باندې قتل کېږي نو د هغوی په نسبت کې بیا ګټه په قتل عمد کې شامل ده او قتل شبه عمد دي ته وایي چې عام طور په هغې باندې قتل نه کېږي لکه مثال ته سړی په لختو باندې وهي نو په لخته باندې خو قتل نه کېږي یا سړی په لاس باندې وهي او مړی کړي دې د قتل شبه عمد وایي نو داسې دواړه قتلونه چې څوک وکړي دا د میراث نه محرومه دی ګورئ قتل عمدي او قتل شبه عمدي دریم قتل خطا دی قتل خطا په 2 قسمه دی خطا بالفعل او خطا بالاراده یو سړی دی چې مثال په طور باندې نښه ولي ښکار ولي او خو د پته ده چې دغه د خوا د سړی ناست دی یا یو سړی کافر ولي او خو د پته ده چې خوا د مسلمان هم دی لیکن دا چې به د کافر باندې گزار کوي څه خطا شو مسلمان ولي یا یو سړی د ښکار کوي اوسۍ ولي اوسۍ او خو د پته ده چې خوا دې سړی ناست دی لیکن خطا شي د اوسۍ په ځای هغه سړی وولي دې د قتل خطا بالفعل وایي په فعل کې سړی خطا شي په کار کې سړی خطا شي نو په دې کې قصاص نشته او په دې کې دیت دی او دغه دی پکې دا کفاره ده پکې او دریم یو سړی قتل خطا وکړي په اراده کې خطا شي اراده کې خطا دي ته وایي یو سړی هلته یو سړی ناست دی مثال په طور دی وایي چې دا اوسۍ ده او هغه سړی ناست دی یا یو سړی ګټه ولي نښه او د ده خیال دی چې دا ګټه ده او هغه سړی دی نو دې د قتل خطا بالاراده وایي د احناف علماو په نسبت باندې په دې کې چې دی کفاره او دیت دی 4 شو او 5م چې دی نو قتل شبه خطا دی قتل شبه خطا دي ته وایي چې یو سړی په چا باندې په وضو کې را پرېوځي لکه مور په خپل بچي باندې را پرېوځي یا یو سړی په ایښه باندې په چا باندې را پرېوځي په وضو یو سړی وده دی او په هغې باندې د بره نه را پرېوتو نو دې د قتل شبه خطا وایي دې کې دیت دی او کفاره ده پکې او دې 5 واړه کې چې سړی کم یو قتل وکړي نو د میراث نه به محروم وي اخرنی یو قتل له باغی کې نشته هغه څه شی دی قتل بالسبب وته وي د سړی قتل کړی نه دی خدای سبب جوړ شو مثال په طور باندې سړی ځان له خپل ځمکې ده پای کې کوی ده وکړو بل ورځ چې ورغلی یو سړی پکې ور ولوېدو نو دې د قتل بالسبب وایي داسې قتل چې د چا د لاسه وشي دا یې سبب وګرځي نو په هغې کې سړی میراث وړی شي مثال په طور سړی کوی دغه کو خدای دې نه کړي د پلار پکې دغه شو
د دغه پلار نه دا میراث وړی شي ځکه دا براه راست قتل نه دی او دا قتل چې کومه 15 اقسام دي مشهور په هغې باندې سړی د چا نه میراث نه شي وړی دوه شو او دریم سبب چې دی نو هغه اختلاف الدین دی د سړي او د بچي په خپل منځ کې دین مختلف دی سړی کافر دی او زوی مسلمان دی زوی کافر دی او پلار مسلمان دی نو دیو د یو بل نه میراث نه شي وړی هر چې کافران دي هغوی په خپل منځ کې د یو بل نه وړی شي ګورئ چې یو کافر یهودي دی او بل کافر عیسائی دی او مسلمان عدالت یې فیصله کوي نو یو بل له به میراث ورکوي ځکه لأن الکفر ملت واحده کفر چې دی دا یو ملت دی هغوی د یو بل نه وړی شي خو مسلمان او کافر د یو بل نه نشي وړی بعضې علماو پکې لا دا ویل دي چې مسلمان یې د کافر نه وړی شي خو کافر یې د مسلمان نه نشي وړی چې الاسلام یعلو ولا یعلى علیه لیکن جمهور علماو سره صحیح حدیث د مسلم دی چې لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم مسلمان د کافر نه میراث نشي وړی او کافر د مسلمان مثال به طور زوی کافر دی او پلار مسلمان دی په دې کې یو وفات شو د یو بل میراث نشي وړی او څلورم چې دی اختلاف الدار دی دار د یو سړي وطن جدا دی وطن چې جدایي داسې جدایي یو خاصې سړی د سفر دپاره تللی دی نه چې هلته اوسېږي او هلته پیدا شوی دی مثال په طور باندې په هندوستان کې دوه مسلمانان دي او هغه یو ته هجرت وکړو راغی او هغه بل هلته پاتې شو نو بس دیو دواړه د یو بل نه میراث نشي وړی او پنځم سبب چې دی د نبي علیه السلام نه هم څوک میراث نشي وړی د انبیاو نه چې نبي علیه السلام وایي چې مونږ څه پرېږدو نو هغه صدقه ده فاطمه رضی الله عنها راله او ابوبکر رضی الله عنه ته ویله وایي زما د پلار میراث راکړه ماته هغې ورته دغه حدیث ویلو چې نبي علیه السلام خو وایي چې مونږ څه پرېږدو هغه صدقه ده لا نورث ما ترکناه صدقه زمونږ میراث نشي وړی کېدی او مونږ چې څه پرېږدو هغه صدقه نو بیا هغه غلی شو څه یې نه ویل خلکو به کې د ځان نه دغه جوړ کړلی چې بیا فاطمه رضی الله عنها خفه و شیعګانو یا بیا یې د ابوبکر رضی الله عنه څه خبرې نه کولې نو چې نبي علیه السلام حدیث یې ورته وویلو نو فاطمه رضی الله عنها هغه به څنګه په دې باندې خفه شوي د هغې د شان نه دا بعیده خبره ده نو دا اسباب دي چې په دې سره سړی ګورې د یو بل نه میراث نشي وړی بله خبره دا یې زده که چې اول چې میراث څوک وړي که نه نو هغې ته ذویل فروض وایي ذویل فروض ذویل فروض هغه خلک دی چې په قرآن او حدیث کې د هغې معینه حصه مقرر ده نو چې په قرآن او حدیث کې د چا حصې مقرر دي اول به هغه له حصه ورکړي دې ته ذویل فروض وایي لکه مثال په طور باندې چې زوی مړ شو او اولاد یې نشته دلته مخکې دا دی را روان دی چې اولاد یې سړی مړ شو او اولاد یې شته او مور و پلار یې هم دي نو د دې مور و پلار دپاره شپږمه حصه ده نو دې مور و پلار ته به په دې ټایم کې مونږ ذویل فروض وایو ذویل فروض دغو له به شپږمه حصه ورکړي او باقي به دی خوا راوړی نو باقي به چاله ورکولی کېږي عصبات العصبات عصبات هغې خلکو ته وایي چې دې ذویل فروضو نه کومه څه پاتې شي نو هغه هغې ته میلاویږي دغې ته ذویل دغې ته عصبات ویلی کېږي نو لکه دغه شپږمه حصه چې مور و پلار ته میلاو شو شپږمه نو دا باقي د چا ده خو د اولاد ده که نو دا اولاد اوس په دې ټایم کې عصبه دی او دا مور و پلار چې دی نو دا ذویل فروض دی ځکه قرآن وله حصه مقرر کړل او چې د هغې نه پاتې شو نو بیا ذویل ارحام دی د مور د طرفه چې کوم خپلوان دي او داسې نور اقسام دی په اخره کې چې بیا هېڅوک پاتې نه نو هغه بیا بیت المال ته ځي په 10 نمبر باندې او دغه بله مسله ده څلورمه مسله دا یې زده کړه چې اول چې سړی وفات شي نو د هغه پورې 4 خبرې پیوسته کېږي
د هغه په مال پورې. اولنۍ خبره دا ده چې تجهیز او تکفین، د هغه د مال نه به اول تجهیز او تکفین وشي. تجهیز دغه تیارول د مړي، لمبولې او وړلې او کفن اخیستل، دا ټول کارونه د خښولو د مرګ نه واله او د خښولو پورې چې څومره کارونه دي دې ټولو د تجهیز او تکفین وایي. دا به د ټولو نه مخکې کېدی شي. کفن چې دی په هغې کې به اسراف هم نه کې او بخل به پکې هم نه کې. بخل او اسراف به پکې دواړه نه کې، درمیاني کفن به ورکې. مثال په طور باندې یو سړي د څو پورې جوړه اخیسته او په ژوند کې یې اغوسته، بس د هغې مطابق له کفن هم پکار دی. نو اول دې دا کار پکار دی، اسراف به پکې هم نه کې چې ته د مړي روپۍ راواخلې او کله به لوښي هلې او کله به نور څه د سړي دپاره د 3 جامو نه زیات خو په کفن کې نشته که 3 څادرونه دي. د دې نه زیات څادر اخیستل دا حرام دي، دا زیاتې دی او دې د اسراف او تبذیر ویلی کېږي. نو د مړي په کفن کې به دا شیزونه کېږي. اول به دې دا خبره حل شي. ځینې ځایونو کې خلک قبرونه چې دی هغه به کرایې باندې دغه کوي، نو دا ټولې روپۍ د مړي د مال نه ورکولی شي. او دویم چې دی نو هغه د قرض مسله ده، د قرض چې به دې مړي باندې کومه قرض دی نو هغه به دې ادا کړی شي. او درېیمه مسله هغه د وصیت مسله ده. وصیت چې دې مړي کومه وصیت کړی دی نو په درېیمه حصه کې به هغه ناپیس شي. درېیمه حصه مثال په طور باندې 1 लाख روپۍ دي، نو درېیمه حصه به کې 33,000 دي. په دې 33,000 کې دننه چې وصیت کړی دی نو هغه ناپیس کولی شي. او که د دې نه زیات و نو هغه نفاذ نشته په دین کې. ها په هغه یو شرط باندې ټیک کېږي چې ما تاسو ته ویلو چې د چا مال دی او هغه ټول حاضر دي او ټول رضا دي، ټول عقلمند دي او ټول بالغان دي، کشر پکې څوک نشته، نو بیا د 3مې حصې نه زیات هم ورکولی شي. او آخري خبره دا ده چې کومه څه پاتې شو د مړي د جامو پورې، هغې کې به د میراث احکام هغه جاري کېږي. نو دا خبره پرون مخې ته راغله چې هلکه د دې مړي په مال کې کومه خلک خیراتونه کوي، نو دا خیرات چې کوي که د مړي په مال کې دا خیرات کېږي نو دا به الرټي کې دا چې د دې مړي په وارثانو کې نابالغه څوک نه وي. یو سړی دی هغه مړ شو، د هغه بچي دي او څه غټ دي او څه واړه دي، نو که ته د دې مړي د مال نه خیرات کې نو دا نه کېږي، دا حرام دی. ولې په دې کې د هغه ماشومانو حصه ده او ماشومان به څه پوهېږي چې ته دې تپوس وکړې چې ستا مال دی او ورنګه مونږ پکې خیرات کوو، نو هغه په خپل مال څه پېژني هغه. نو لحاظه دغه خیراتونه نه کېږي. ولې هو چې کله یو سړی مړ شو د هغه بچي دي او ټول موجود دي، لیونی پکې نشته، ماشوم پکې نشته او ټول خوشحاله دي چې بس ټیک ده، نو بیا چې خیراتونه کې ټول مال نه خیرات کې جو هم یې کوو چې ټول خوشحاله دي. او چې یو سړی پکې ماشوم و یا مجنون وګوره لیونی و، نو بیا ته به دغې مال کې خیرات نشي کولی او دا ستا مال نه دی، دا پردی مال دی. کله تقسیم وشو او تا ته خپله حصه میلاو شو بیا به کې خیراتونه هم کوو چې بیا به حصه کې هغه بسې بیا کول پکار دي. دې خبرې د پام کول پکار دي. ډېر کله د سړی مړ شي هغه جامې یې څوک راوالي او زر یې ایسته خیراتي کړي، نو دا خو د یو کس جامې نه دي که نه، دا خو چې د چا دي هغه ټولو نه به پکې تپوس کول پکار دي. ټول ښځو نورو ټولو نه پکې تپوس پکار دي. نو راځئ اوس دې ځای ته. یوصیکم الله، وصیت کوي الله تاسو ته، یعنی کلک حکم کوي، کلک حکم کوي تاسو ته الله پاک فی اولادکم خبره د میراث د اولاد ستاسو کې. اما تاسو ته ویل اولنی نمبر میراث دی چې په میز د مور د پلار او د زوی کې چې کومه نسبت دی د هغې کې، او دا د نسب په وجه باندې دی بلا واسطه چې کومه رشته ده. یوصیکم الله، وصیت کوي الله تاسو ته فی اولادکم په باره د میراث د اولاد ستاسو کې. نو د اولاد نه مراد ټول اولاد دی چې نارینه دي او که زنانه دي،
او د دې نه داسې معلومیږي چې که مسلمان دی او که کافر دی، لیکن د حدیث په وجه باندې به کې کافر نه دی داخل بره، کافر به بدی کې داخل نه وي. او دریم قیدی به کې هم داخل دی چې ستا بچی دی او هغه په قید کې دی او د هغه پته نه ده لګېدل چې مړ دی، بلکې دا پته لګي چې ژوندی دی، نو هغه هم پکې شامل دی. او هر چې داسې اولاد دی چې هغه چې سزا خنسا ورته وایي، خنسا نرخزی چې ورته خلک وایي، نو هغه پکې هم شامل دی. لیکن هغې له به مونږ میراث د ښځې ورکوو که د سړي به ورکوو، نو یو هغه دی چې دا اندامونه یې دواړه وي، دواړه اندامونه یي، نو بیا به فیصله به دې باندې کېږي. علي رضی الله عنه یو فیصله کړو چې دا د بول کوي، نو د کم اندام نه چې دی نو په اوله کې بول راوځي تش، نو د هغې حکم به بیا لګولی شي. نو دغه اولاد کې دا ټول داخل دي. للذکر دپاره د نارینه مثل حظ الانثیین، په مثل د برخې د دوو زنانو دي. للذکر دپاره د نارینه مثل حظ الانثیین، په مثل د حصې او د برخې د دوو زنانو دي. دې کې خلک دا اعتراض کوي چې هلکه سړی د دې د دوو زنانو مطابق دغه ورکړه، حالانکې سړی طاقتور دی او زنانه کمزوري دي، او ته سړي له دوه حصې ورکې او نارینه له یوه حصه ورکې. نو د اسلام خبره به نیمګړې نه یادې. ګوره اسلام د معیشت بوج چې دی دا په سړي باندې ورچېلی دی، په زنانه باندې خو د معیشت ګټل نشته، د روپو ګټل په هغې باندې نشته، کور ساتل په هغې باندې نشته، او روزي او جامې دا خو په خاوند باندې دي. نو اسلام ځکه سړي له دوه حصې ورکوي چې د معیشت بوج یې به سړي باندې ورچېلی، به ښځه باندې نه دی. روټۍ به سړی ګټي، جامې به سړی راوړي، دا خو نشته چې ښځه به یې راوړي، نو هغې ته به دا حصه میلاو شي. بل دا ده چې دا سړی واده کوي نو دا به اوس مهر ورکوي او به ښځه باندې مهر نشته، نو ښځې ته هغه نیمه حصه فرض که د میراث نه میلاو شو و، نیم ورته دا د مهر میلاو شو، او هغه ته به نورې حصې د هر طرف نه میلاویږي، د پلار د طرف نه. نو اصل خبره دا ده چې د اسلام د معیشت بوج به سړی باندې ورچېلی. للذکر دپاره د نارینه مثل حظ الانثیین، په مثل د حصې د دوو زنانو دي. مثال په طور باندې یو سړی مړ شو او د هغې یو زوی او یو لور پاتې شو، نو دا مال به 3 حصې شي، 3 حصې، او 2 حصې به هلک والي او یو حصه به دا جینۍ والي. یو صورت دا شو، سړی مړ شو، یو زوی او یو لور ده، نو مال 3 حصې شو، یو 2 هلک او یو جینۍ. یا یو سړی مړ شو، یو هلک او 2 ښځې دي، نو په دې کې 2 طریقې دي چې دا مال نیم کړي. نیم مال به هلک له ورکړي او دا نیم مال به دا دواړه جینکۍ واخلي. یا داسې وایي چې 4 حصې کا، نو دا 2 حصې به هلک والي او دا 2 حصې به دواړه جینکۍ والي. نو دا 2 صورتونه به دې کې راغلي. فإن كن نساء، دا یو مسله شو چې بیان شو، ما تا ته ویلې 6 مسلې دي. دویمه فإن كن نساء، پس که چرته وي دغه اولاد نساء زنانه وي، فوق 2 وي یا د پاسه د 2 نه وي، فلهن ثلثا ما ترک، پس د دېو دپاره 2 حصې دي په 3 کې، مما د هغه نه ترکه چې دې مړې پرېښي دي. دا دویمه مسله ده. یو سړی مړ شو او د هغې نارینه اولاد ګوره نشته، مسله دا ده نارینه اولاد یې نشته او جینکۍ دي، نو یا 2 دي یا د 2 نه زیات دي، نو دا به مال به چې دی نو دا 3 حصې شي، 3 حصې. دا 2 حصې به دغه جینکۍ واخلي، که 2 او که د 2 نه زیات دي،
نو دوه حصې دي په خپل مابین کې بیا برابر تقسیم کړي او یو حصه پاتې شو هغه به د چای نو حدیث کې راځي چې تاسو کله ذوی الفروض لره خپل حصه ورکئ نو بیا چې د سړي ته د ټولو نه نږدې څوک دی نو هغې له به یې ورکړي چې هغې ته عصبات ویلی کېږي نو هغه مخکې را روان دي یا پلار دی یا مور د نور دي د نورو چا چې به چې کومه حصې متعلقې دي هغې له به یې ورکړي بیا نو دا دویمه مسله شوه د سړی مړ شو او نارینه اولاد یې نشته او د هغې صرف لوڼه دي نو که دوه وي یا د دوو نه زیات وي نو دوه حصې به والي او درېیمه به چې نور ورته څوک نږدې دی نو هغې ته به یې ورکوي دا دوه مسلې شو درېیمه مسله دا ده وان کانت واحدة که یوه پاتې او نارینه اولاد نه یې ورئ نو فلها النصف د دې دپاره بیا نیمه حصه ده سړی مړ شو او یو لور ترې پاتې شوه او نر اولاد یې نشته نو دا به نیمه حصه واخلي او هغه باقي چې څوک خپلوان دي ډېر نږدې دی دې ته پلار نه نو د هغوی چې کومه حصې دي بیا به هغه ورکړی شي دا درې حصې شوې د چا سره متعلق دي چې سړی پلار مړ شي نو دا بچو به څه میراث نو په هغې کې دا درې مسلې شو اوس درې مسلې چې مور و پلار مړه دا بچي مړه شي نو مور و پلار ورته څومره حصې نو درې مسلې دا دي هغې ولابویه او دپاره د مور و پلار لکل واحدین د هر یو دپاره منهما د دې دواړو نه چې مور ده او پلار ده السدس شپږمه حصه ده مما د هغه نه ترکه چې پرېښی دې مړي ان کان له ولد که چېرته د دې مړي دپاره اولاد دا څلورمه مسله شوه یو سړی دی چې هغه مړ شو او بچي یې شته نو مور و پلار بیا به څومره حصې شپږمه حصه به د موري او شپږمه حصه به د پلاري دا مقصد نه دی چې دواړو ته به یو شپږمه میلاو شي په لکل واحدین یې ویلی دی نه د هر یو دپاره نو مثال په طور مال به شپږ حصې کړی شي نو په دې کې به یوه حصه پلار له ورکړي یو به مور له څلور حصې پاتې شوې نو بچي یې شته که نه په بچو کې به یې تقسیم کړي په بچو کې به یې څنګه تقسیمې مخکې مونږ وویله که نه چې د سړي دپاره د یو سړي دپاره به دوه حصې د زنانو مطابق ورکړي للذکر مثل حظ الانثیین هغه بله قاعده به بیا دلته تا ته یادوي مور و پلار ته به د شپږمه ورکړي او بچو له به باقي مال راوړي او بیا به په دغه کلیه باندې تقسیمې چې یو سړي ته به د دوو ښځو مطابق حصه ورکړي دا څلورمه مسله شو پنځمه مسله فإن لم يكن له ولد بس که چېرته د دې مړي دپاره ضمیر چې دی نو مړي ته راجع کوه ښه فإن لم يكن له بس که چېرته د دې مړي دپاره ولد نه وي فإن لم يكن له ولد بس که چېرته نه وي د دې مړي دپاره ولد اولاد یې نشته وورثه ابواه او میراث وړي د دې نه د دې مړي نه ابواه مور پلار ده نو فلأمه الثلث بیا د مور دپاره درېیمه حصه ده دا پنځمه مسله شو یو سړی مړ شو او د هغې دپاره اولاد نشته او مور و پلار یې شته نو ګوره مال به څو حصې شي درېیمه حصه به چې دی د مور له ورکړي او هغه دوه حصې به څوک اخلي پلار به والي که نه هغه پاتې دی ځکه هغه ورته ډېر زیات نږدې دی اولاد یې خو نشته نو هغه قاعده یاد ساته چې مکمل حصه چاته میلاو شو کومه چې مقرره ده نو بیا به نږدې ته میلاویږي اولاد یې نشته او مور و پلار یې شته نو مور له دې درېیمه ورکړه او دوه حصې پاتې شوې هغه پلار له ورکړه شپږمه مسله فإن کان له اخوة بس که چېرته د دې مړي دپاره نه مړی به ویې ګورې اخوة د دې وروڼه خویندې نو فلأمه السدس بیا د مور دپاره شپږمه ده من بعد دا بله شوه فإن کان له اخوة که د دې مړي دپاره وروڼه او خویندې نو فلأمه السدس بیا د مور دپاره شپږمه ده هم هغه صورت دی چې سړی مړ دی او اولاد یې نشته لیکن دلته د سړي وروڼه او خویندې میندې شته نو بیا دا نقصان وشو چې د مور حصه کمه شوه او د پلار هغه ډېره شوه
ولې چې پلار ته دغه د دې مړې د وروڼه او د خویندې میندې هغې ته حوالې دي که نه. نو چې کله د مړې دپاره وروڼه مړه شتې نو بیا به د مور حصه د درېیمې نه شپږمې ته ځي. د درېیمې نه چې شپږمې ته لاړه نو حصه کمه شوه. دا شپږ مسلې شوې. تاسو به دې ورسېدئ که نه؟ من بعد وصیت وروسته د ادا کولو د وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه یوصي بها چې نو د مړي وصیت کړی بها په هغې باندې او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه. دې دې نه خو داسې پته لګي چې اول به وصیت ادا کړي او وروسته به قرض ادا کړي. د دې ځای نه خو دا پته لګي. لیکن امام ترمذي مشکات نقل کړلی د ترمذي نه چې علي رضی الله عنه وی ګورئ تاسو دا آیات وایي انکم تقرؤون هذه الآیه، یقینا تاسو دا آیات وایي چې من بعد وصیت یوصى بها او دین. ورزان په دې پوهه کوي چې نبی قضا النبي صلی الله علیه وسلم بالدین قبل الوصیه. نبی علیہ السلام ګوره دین مخکې کړی دی قرض د وصیت نه، او دین ته ولې را مخکې کړی دی؟ نو قرض خو هر څوک ادا کوي. په قرض کې خو څوک چل ول نه کوي. یو سړی مړ شو او د هغې قرضداري راغله بیا یې ته خامخا ورکوې. په هغې کې څوک خو چل ول خلک به څه کې کوي؟ په وصیت کې کوي. ځکه مړه وایي وصیت یې کړی دی او څه د ده مال نه دی موږ بیا واخلو. نو ځکه یې دلته دا وصیت را مخکې کړی دی چې د وصیت اهمیت دی. نور ګورې اصل خبره دا ده چې اول تجهیز او تکفین دی او بیا قرض دی او وصیت په درېیم نمبر باندې دی او په درېیمه حصه کې دی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. پلاران ستاسو او بچی ستاسو لا تدرون تاسو نه پېژنئ ایهم چې کوم یو اقرب لکم نفعا ډېر نږدې دی تاسو ته په اعتبار د پیدې سره. تا دې ځکه پرې نه ښوده چې ته به وایې چې هلکه دا پلار زما سره ډېر ښه دی، راشه دا ډېره حصه دې له ورکړه او دا بل راسره لږ دغه دی دا پلانې نو هغې له کمه حصه ورکړه. نو الله وایي چې دا پته تا ته نه لګي چې په حقیقت کې ستا خیرخوا څوک دی، په دې باندې ته څه پوهېږي؟ د هغه د زړه نه ته څه خبرې، ستا علم محیط نشته. بس الله تعالی دا فیصله وکړه چې ته په دې پوهېږې. فریضة من الله، دا فرض کړی شوي یا وایه چې فرض الله فریضة، مقرر کړله الله تعالی دا مقرره حصه ده من الله د جانبه د الله نه. په دې کې به کمې او زیاتې نه کې، دا الله مقرر کړله په خپله باندې. ان الله دا دلیل دی چې ان الله بېشکه الله چې دی کان دی علیما پوهه دی. ځکه خو داسې تقسیم وکړو او حکیمه حکمتونو والا دی، د هر طرف نه خبر دی او دا چاله دومره حصه چاله دومره حصه، په دې کې دننه حکمتونه دي. ګوره د پلار هغه په یو ځای کې زیاته کړو، د مور هغه یې کمه کړو. نو په هغې کې دا حکمت دی چې د مړې وروڼه شته نو د هغه مړو باندې د وروڼه چې دی دا پلار به پرې خرچه کوي، نو ځکه د هغې دپاره زیاته دا به کې حکمتونه دننه پراته دي. دا یو میراث شو او شپږ مسلې به کې بیان شو. دویم واوره چې ولکم نصف ما ترک ازواجکم، دا هغه دویم استحقاق د میراث د زوجیت په وجه باندې. نو ښځه او خاوند به د یو بل نه میراث وړي، دا د نسب په وجه نه دی، دا د زوجیت او د نکاح په وجه باندې دی. په دې کې دننه څلور مسلې بیانېږي، څلور. نو دا اسان دی. ولکم نصف ما ترکه، او ستاسو دپاره به نیم ما د هغه مالې ترکه چې پرېښي دي ازواجکم بیبیانو ستاسو، ان لم یکن لهن ولد، که نه یي د هغې دپاره اولاد، هېڅ اولاد یې نه، نه د دې خاوند نه او نه د بل نه. نو مسله دا شوه چې اول د خاوند میراث دی د ښځې نه. د خاوند نه یې ځکه مخکې کړو چې اکثر د ښځې او خپلوان په هغې کې چې کله دغه شي نو زیاتې هم کوي. نو یو سړی دی چې هغه ښځې وفات شوه او د هغې دپاره هېڅ اولاد نشته، نه د دې خاوند نه او نه د بل نه. نو د دې سړي دپاره به نیمه وي، نیمه حصه به وایو، ټول مال به نیم شي، نیمه به دا خاوند والي او هغه نیمه چېرته لاړه. نو هغه مخکې تاسو مسلې وي که پلار او مور یې او د هغوی حصې دي پکې چې کوم او د بیا انتهایي نږدې دی. نو سړي ښځه مړه شوه
او اولاد یې نشته، نه د دې خاوند او نه د بل نه، نو د خاوند پکې نیمه حصه ده او نیمه هغه نورو له ورکوه. یو مسله شو. دویم، فإن کان لهن ولد، که چېرته د دې زنانو دپاره اولاد وي د دې خاوند نه یا د بل نه، فلکم الربع، بیا به ستاسو دپاره څلورمه حصه وي مما د هغه مال نه ترکنه چې دې ښځو پرېښودی دی. نو دا دویمه مسله شو. دا کمه شوه اوس او د خاوند مسله روانه ده ښه، چې سړی ښځه وفات شوه او د دې ښځې اولاد یې شته، نو چې کله ګوره اولاد وي نو هغه دی اوس د خاوند هغه کمه شوه، چې اولاد یې نه و نو نیم یې اخیسته، او چې اولاد یې شته نو اوس به خاوند څلورمه اخلي. نو دې اولاد راولګېدو د خاوند حصه یې کمه کړه. صحیح ده؟ لکه ما تاسو ته ویل دي که نه چې دا اولاد د دې ښځې بلا واسطه دی، بلا واسطې رشته دار دی، او خاوند یې خو به ذریعه د نکاح سره دغه دی. د اولاد د څلورمه حصه به څوک والي؟ خاوند. درې حصې به څوک اخلي؟ دغه اولاد به اخلي. نو په اولاد کې به بیا څنګه تقسیم یې؟ مخکې مونږ کلیه ویل که هلکانو برابر به تقسیم کې، او که هلکان او جینکۍ ګډ وډو نو بیا هغه کلیه ده چې یو کسله به د دوو زنانو په مقدار ورکې، په دغې به بیا تقسیم کې. من بعد وصیت، وروسته د ادا کولو د پوره کولو د وصیت نه، یوصین بها، چې دې ښځو وصیت کړی بها په هغې باندې دا په درېیمه حصه کې، او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. درېیمه مسله اوس دا عکس راواله، دا بل طرف چې خاوند مړ شو نو ښځه به څومره اخلي. نو دوه مسلې دا دي ګوره، ولهن الربع، او د دې ښځو دپاره به څلورمه حصه وي مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودی، یعنې تاسو مړه شوي یې خاوندانو او مال دنه پاتې شوی دی. ان لم یکن لکم ولد، که چېرته ستاسو دپاره اولاد وي. نو ګوره د ښځې ته به څلورمه حصه میلاویږي چې کله اولاد شته د دې ښځې، د دې نه دی او که د هر چا نه دی، خو چې سړی مړ شو او اولاد یې شته نو ښځې ته به څلورمه حصه میلاوه شي. اسانه خبره ده. دا باقي درې، او چې اولهن الربع، او د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودی دی. ان لم یکن لکم ولد، که د هغې دپاره اولاد نه وي، چې د دې سړي دپاره اولاد نشته، که د دې نه دی او که د هر چا نه دی، نو د ښځې ته به څلورمه حصه میلاو شي، او باقي هغه زړه خبره ده. یوه درېیمه مسله شوه. فإن کان لکم ولد، او که وي ستاسو دپاره اولاد او تاسو مړه شئ، نو فلهن الثمن، بیا د دې ښځو دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه نه چې تاسو پرېښودې ده. دا څلورمه مسله شوه. فإن کان لکم ولد، که ستاسو سړی دی او مړ شو اولاد یې شته، او د دې دپاره چې کومه ښځې دي، یوه ښځه ده او که ډېرې دي ګوره، نو د هغې ټولو دپاره اتمه حصه ده. دا اتمه که یوه ښځه ده او که دوه ښځې دي او که درې دي او که څلور دي، دغه څلور واړه به دا اتمه په خپل منځ کې تقسیم کړي، او که یوه ښځه ده ژوند به دغه اتمه ځان له والي، او باقي حصې چېرته لاړې دا به په اولاد باندې بیا تقسیمېږي. دا څلور مسلې شو. مما ترکتم د هغه نه چې پرېښئ تاسو من بعد وصیت، وروسته د پوره کولو د وصیت نه، توصون بها، چې تاسو وصیت کړی بها په هغې باندې، او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. دلته اوس بله مسله شوه. وإن کان رجل یورث کلالة او امرأة وله أخ او أخت فلكل واحد منهما السدس. دا مسله چې ده نو دې ته د کلاله مسله وایي. کلاله مسله، کلاله چاته وایي؟ هغې ته وایي چې د هغه دپاره اولاد هم نه وي او بره پلار هم نه وي، موږ چې ورته میراث وایو، چې نه اصولي او نه فروع وي. او چې لوڼه یې هغې ته هم پښتانه میراث وایي، لیکن دلته مراد هغه ده چې هېڅ یې نه وي ورې، نه اصولي، بره پلاران نیکونه دا وفات شوي دي، او لاندې څه اولاد هم نشته، نو د دقې سړي ته کلاله وایي.
او په دې ځای کې دا مسله ذکر راغله چې دلته خو بیان د زوجیت د میراث روان دی نو دلته د کلاله د اخیابي ورونو او خویندو مسله روانه ده اخیابي ورور او خور دی د وجې د سړي په مور کې شریک پلار یې جدا دی لیکن مور یې شریکه ده نو که ستاسو خیالي دا مسله د څه نه پیدا کېږي دا هم د زوجیت نه پیدا کېږي که نه یو ښځه ده چې یو خاوند نه بچي وشو نو هغه خاوند یې وفات شو یا ولا خاوند طلاق ورکړو نو بیا بل خاوند سره یې نکاح وکړو د هغې نه بچي وشو نو دا خور دا ورونه او خویندې په خپل منځ کې دا د دې بلې ښځې په خپل منځ کې اخیابي ورونه دي مور شریک ورونه دي نو دا د دې زوجیت په دغه کې دننه ذکر راوړه چې دغه شی به کې دننه دغه تعلق یې ورسره شته په دې کې یو قسم له د زوجیت هغه اثر شته نو دلته ګوره اخیابي ورونه چې کوم دي هغه دې ته وایي چې په مور کې شریک وي نو ګوره د هغې مسله دلته بیانېږي یو سړی دی او د هغې نه ورور پاتې شو یا یې د خور پاتې شو او دا ورور یې چې دی نو د مور سره شریک دی د دې مړي سره یا دا خور چې پاتې ده نو دا د دې مړي سره په مور کې شریکه ده په پلار کې نه نو دلته د هغې میراث بیانېږي او ما تاسو ته ویلو چې په دې سورت النساء کې درېیم آیات چې دی اخرنی آیات دی هلته به بیا د هغې ورور او خور میراث بیانېږي چې هغه پلار شریکي یا سکه ورونه مکمل چې سکه یا به پلار کې شریکي نو هغه مسله وروسته را روانه ده دلته د اخیابي ورور مسله نه وګوته چې دننه پکې پنځه مسلې دي ښه وان کان رجل او که چېرته و یو سړی یورثو چې د هغه نه میراث وړی کېدی شو کلالتن هغه کلاله و میراتو او منډ وتلی و منډ وتلی ورته هم خلک وایي منډ وتلی منډ وتلی دې ته وایي چې د هغې پېښه دغه وتی څه اصول او فروع یې نه وي او امرأتن یا ښځه وه چې د هغې دپاره اولاد او پلار او بر هم څه نشته او لاندې هم څه نشته وله اخون او د دې دپاره ورور دی چې په مور کې ورسره شریک دی او اختون یا وله خور ده چې هغه ورسره په مور کې شریکه ده اخیابي خور ده یا اخیابي ورور دی نو فلکل واحد منهما السدس پس د هر واحد دپاره منهما د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده بس دا سړی چې مړ او کلاله دی د دې دا میراث به راواخیستی شي او شپږ حصې به شي نو یو حصه به راوالی د اخیابي ورور له به یې ورکړي او بله حصه به راوالی دغې اخیابي خور له به یې ورکړي او څلور حصې پاتې شوي هغه چې ورته بیا څوک ډېر زیات نږدې دی مثال په طور باندې بر او لاندې خو څه نشته او تری خو شته نو هغه به هغې له حصه ورکوي جدا جدا دي که نه لکه جدا جدا حصه ده که نه شپږمه یو له او شپږمه بل ده که نه فلکل واحد دلته ودرېږه دا مسله به کې جوړه کړو نو څلور مسلې دي تفسیرونو والو جوړه کړلې یو سړی دی چې هغه کلاله دی لیکن د هغه سړی دی نو ورور یې شته یوه مسله شوه د مور د طرف نه ټیک ده نو دې ته به شپږمه میلاو شي یو سړی کلاله دی نو خور یې شته صحیح شوه دا دویمه مسله شوه نو ده ته به هم شپږمه میلاو شي درېیمه مسله ښځه ده کلاله ده خو ورور یې شته نو دې ته به هم شپږمه میلاو شي ښځه ده کلاله ده خور یې شته نو دې ته به هم شپږمه میلاو شي دغه شان دا څلور مسلې به دې ځای کې بیان شي او باقي چې کومه حصې پاتې شي نو چې داسې یو یو یې اخلې د یو یو خبره ده دا بله وروسته را روانه ده نو پنځه حصې پاتې کېږي هغه به بیا په نږدې خپلوان کړي مثال په طور باندې تر شو وان کان رجل او که چېرته و یو سړی یورثو چې د هغه نه میراث وړی کېدی شو کلالتن هغه کلاله و مونډ وتلی و میراث او امرأتن یا ښځه ودیسي وله اخون او د دې دپاره ورور د مور شریک نه نو دا وروسته ورسه ولګوه فلکل واحد منهما پس د هر واحد د دې دواړو کې
یو دیو دپاره سدس شپږمه ده او اختون یا د دې دپاره خور وه نو د هغه دپاره هم دغه شان دي شپږمه ده ټیک شو اوس دا پنځمه مسله ده چې دا د یو نه زیات دي یو سړی دی چې کلاله دی نه بره څه شته او نه لاندې څه شته اصول او فروع یې نشته لیکن دوه ورونه دي د مور شریک نه دوه خویندې دي ګډوډ دي خو د یو نه زیات دي نو په هغې کې به بیا دا مال درې حصې شي مال چې درې حصې شي نو دا درېیمه حصه به دقې خلکو ورونو له ورکړی شي چې کومه په مور کې په مور کې ورسره شریک ورونه دي او که خویندې دي او دغه درېیمه حصه چې دیو راوالي په خپل منځ کې به دیو برابر تقسیموي دغلته به کې بیا دا نشته چې دا خیابي ورونه دي او بعضې خویندې دي نو یو له د دوو برابر ده امام قرطبي ویلي په دې ځای کې اجماع ده چې دا درېیمه حصه دیو ته میلاو شي نو به هم شرکا هغې ته وایي چې برابر مساوي به تقسیمي نو درېیمه حصه به دیو له ورکړي او باقي چې د دې کلاله و منډو وتلي څوک ډېر زیات نږدې دغه و تری و یا څوک نو هغې له به ورکړی شي فإن كانوا أكثر من ذلك بس که چېرته و دغه خو د مور شریک ورونه او خویندې اکثر من ذلك زیات د دغې مذکور نه نو به هم شرکا و دیو به برابر تقسیم والی دیو به برابر شریکانې په ثلثي به درېیمه حصه کې من بعد وصیت وروسته د ادا کولو د وصیت نه یوصا بها چې وصیت کولی شي بها په هغې سره او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه تاسو به دې ورسېدی که ورسېدی استاد جی ها ته دی رسېدلی ها بیا یې واوره چې ګوره دلته میراث د هغه ورونو او خویندو بیانېږي چې هغه په مور کې شریک دي هر چې په پلار کې شریک دي او یا سکه په پلار او مور دواړو کې شریک دي هغه مې ذهن ته مه راوله ښه ځکه چې هغه مخکې ځان له مستقله خبره به پرې کوو خو دلته یو سړی چې هغه مړ شو او دا سړی داسې سړی و چې د ده اولاد نشته چې اولاد یې خو اول اولاد ته میلاویږي یا مور و پلار یې نو هغې ته میلاویږي ځکه دغه مضبوطه رشته ده خو د دې سړي دغه نشته او اوس چې مونږ وکاته نو د ده مور شریک د دې مړې مور شریک ورور دی نو دې ته به شپږمه حصه میلاویږي دا مقصد دی یا د دې مړې مور شریک خور ده نو هغه ته به شپږمه حصه میلاویږي دا مال به شپږ حصې شي شپږمه حصه به راوالی د دې مړې چې کومه یو ورور پاتې دی او هغه څه دی مور کې ورسره شریک دی نو شپږمه حصه دغې له ورکړه او باقي چې څوک نږدې دی هغې له ورکوه لکه عصبو کې تره دی یا څوک دی او یا چې موږ سړی مړ شو اولاد یې نشته بره څوک نشته لیکن یوه خور یې پاتې ده چې هغه خور یې څه ده په مور کې ورسره شریکه ده نو هغې ته به هم شپږمه حصه ورکړې او باقي چې کومه دې ته ډېر زیات نږدې دی هغې له به ورکړي دا مسله شو نو ما تا ته ویلې چې د دې څلور اقسام جوړېږي سړی مړ شو او یو خور یې پاتې شو چې هغه اوس په مور کې شریکه ده یا یو سړی مړ شو یو ورور یې پاتې شو چې هغه اوس په مور کې شریک دی یا ښځه مړه شوه چې د هغې یو ورور پاتې شو چې په مور کې ورسره شریک دی یا ښځه مړه شوه چې د هغې یو خور پاتې شو چې په مور کې ورسره شریک ده نو دا څلور صورتونه دي په دې کې به هر یو ته شپږمه میلاویږي پنځمه مسله دا ده چې اوس دغه یو خور نه دی بلکې یو ورور نه دی یو خور نه ده دغه په مور کې چې اوس شریک ده دوه دي دوه ورونه دي یا یو ورور او یو خویندې ډېر دي پورته پسې ځه نو ټول مال به بیا چې دی درې حصې کړی شي مخکې شپږ حصې او اوس درې حصې چې درې حصې شو نو دغه ورونو له راځي او خویندو له چې د یو نه زیات دي نو دغو کې به برابر مساوي تقسیم کې او دوه حصې به راوالی چې هغه کوم یو زیات بل څوک نږدې ودي ته هغې له به ورکړی شي دغه شان مسله جوړېږي ټیک دی خیر دا ځایونه هسې هم ګران دي فإن كانوا که چېرته وي دي اکثر من ذلک زیات د دې نه به هم شو درېیمه ده چې کله د یو نه زیات دي بلکل
په دې درېیمه کې به دغه ټول بیا شریک یې به هم شرکا او دیو به بیا شریک برابر حصې واله به په ثلث په هغه درېیمه حصه کې من بعد وصیت وروسته د ادا کولو وروسته د پوره کولو د وصیت نه یوصی بها چې وصیت کړی شوی دی بها په هغې سره او دین نه وروسته د ادا کولو د قرض نه غیر مضار شی تاسو نه ضرر رسونکي یا په داسې حال کې چې تاسو به ضرر نه رسونکي په یو وصیت کې په وصیت کې به چا ته ضرر نه رسوي یو سړی دی مرګ یې نږدې دی او هغه وصیت کوي نو ضرر پکې ورسوي یو ضرر دا دی که نه چې د چا دپاره حصه مقرر ده ته د هغې دپاره هم وصیت وکړي نو ستا د بچي دپاره او ستا په مال کې برابر حصه مقرر ده ستا د مور و پلار دپاره به کې مقرر ده او که ستا ښځه وي د هغې دپاره به کې مقرر ده او دغه شان چې کومه خلک دي نو د هغې دپاره وصیت نشته ګورئ دا هم ضرر دی نبی علیه السلام ویلي صحیح حدیث د ابو داود کې راځي الا لا وصیت لوارث خبر شئ ګورئ د وارث دپاره وصیت نشته او الله تعالی اعطى الله الله تعالی هر سړي ته خپله حصه ورکړل هو بیا که چا مفتي شفیع رحمه الله وایي چې یو سړی دی فرض کا د بچي دپاره خو حصه شته د مور پلار دپاره شته د ښځې دپاره شته د خاوند دپاره شته خو چا به دې کسانو کې د یو دپاره وصیت وکړو نو جاري کېږي به که نه به جاري کېږي نو په هغې کې مفتي شفیع صاحب دا ویلي چې کومه وارثان دي وارثان او هغوی ویله چې بس ټیک دا موږ یې ورکوو او هغه زاړه شرطونه پکې دي چې ټول وارثان پوهه وي نابالغه پکې څوک نه وي او هغوی ټول ووایي چې بس دغه دې موږ د دې ورور دپاره وصیت کړی دی بس موږ یې ورکړو نو ما تا ته ویلي چې بس دا د وارثانو مال دی چې هغوی به څه کوي که نه هغه شان پې کولی شي که دا ټول مال له وارثان رالي وایي چې بل چا لی ورکوو نو بس ټیک د وردېږي که نه چې د چا مال دی ګورې هغه کسان بل سړی به دې کې څه نشي کولی او چې ټول خپویه کسان دي نو هغوی چې به دې مال څه کوي نو هغه به دې کولی شي د هغوی مال دی او په قرض کې هم ضرر رسول دي قرض کې ضرر دا دی چې فرض که په تا باندې قرض نشته اوسې دروغ ووایي چې هلکه ما باندې د فلاني قرض دی او زما بچو هغه به ورکوي او هسې محبت دی اوس او دا دې ورته بهانه جوړه کړله نو دا تا به قرض کې ضرر ورسو او په وصیت کې ضرر رسوي دا کار به نه کړي نو غیر مضار شی تاسو نه ضرر رسونکي یا غیر مضار په داسې حال کې چې تاسو به نه ضرر رسونکي په وصیت کې او په قرض کې وصیتا من الله دا کلک حکم دی د جانبه د الله نه دا میراث والله والله چې دی علیم پوهه دی حلیم او صبر والی دی علیم کې څه ته اشاره ده سزا به درکوي تا ته یو سړی وایي ته چې دا کار کوې نو زه ترې خبر یم د هغې څه مقصد دی زه به درڅه ګورم نو والله والله چې دی علیم پوهه دی که ته میراث نه ورکړې سزا به درکوي حلیم او صبر والی دی دغه مسله به کې هم مفتي شفیع صاحب لیکلی چې یاره ډېر خلک چې دی هسې حنیف صاحب ویلی وایي ما په یو ځای کې وویلې چې هلکه تاسو دا میراث ولې نه ورکوئ وایي هغه بعضې کسانو وویله چې دا خو زموږ دا خورلڼې چې دی دا به اخترونو کې راشي نو موږ له غونځاخې ورکوو نو دغه شو که نه وایي ما ورته وویلې چې تاسو ټول زموږ که راشئ او زه به د غونځاخې وکړم او د خپلې ځمکې به ما پسې ولیږئ نو مفتي شفیع رحمه الله وایي چې یاره دغه معافي ټیک نه ده ګورئ معافي به هله ټیک کېږي چې ته دا مال ویسې او هغې به اختیارمند کړي او هغې نه بعد یې درته معافي وکړه نو بس ټیک ده بیا به موږ ومنو چې تا دې معافي کړله چې هر کله تا څه ورکړله دي او ستا نه یېرېږي یا شرمېږي ښځې خو هسې هم شرمېږي څه ویلی نه شي او رحم یې پکې نو دغه معافي چې دی دا قابل قبول نه ده هغه معافي قابل قبول ده چې ته بې قدرت وګرځې هغې لره هغې له به لاس کې ورکړې هغې ته ځمکه حواله کړې لیکل وله ورکړې ستا هم وله ورکړې د هغې نه بعد که تا ته یې وویله چې بس ما معاف کړو دغه معافي به ټیکي او نوره معافي وایي دا هسې د خدای دین ته چې دی بانې جوړولې تلک حدود الله دغه احکام د الله دي دا مخکې د میراث ذکر شو دغه احکام د الله دي پولې د الله دي ومن یطع الله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله ورسوله او د رسول د تابعدارۍ نه مراد دا دی چې د میراث احکام چې دی په هغې عمل وکړي
او خویندو ته میراث ورکي یدخله الله تعالی به داخل کې دلرا جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې دونه د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به فیها بدی جنتونو کې وذلک الفوز العظیم او دغه کامیابي لویه ده ومن یعص الله او څوک چې نافرماني وکړي د الله نافرمانی نه مراد دا دی چې د میراث په احکامو باندې عمل ونه کړي ورسوله او نافرمانی د رسول وکړي ویتعد حدوده او تجاوز وکړي د حدودو د الله نه هغه دا دی چې میراث احکام پرېږدي نو یدخله داخل وکړي الله د دره نارن ورته یدخل خالدا فیها همیشه به یې فیها په هغې کې دا څومره سخت احکام دي که نه چېرته د ټوپۍ په باره کې داسې راغلي چې ټوپۍ د چا نه وه بس نو الله به اور ته داخل کړي یا دا نور د اسان احکام راوالی د نوافلو په باره کې دا راغلي شرطه چې چا نفل ونه کړه نو الله تعالی به اور ته داخل کړي او د نفلو تذکره خو په قرآن کې هم داسې صراحتا نشته په احادیثو کې ده نو په دې احکامو چې چا عمل ونه کړو یدخله دا د قتل په باره کې هم راغلی په قرآن کې چې سړی قتل وکړي الله تعالی به اور ته داخل کړي او دیر تم راغی میراث په احکامو کې ظلم شروع خالدا فیها همیشه به فیها باغی کې وله عذاب مهین او د دې دپاره عذاب سپکوونکی دی بسو بس دا بس